بسم الله الرحمن الرحیم. د باجوړ ټایم ګرانو کتونکو اوریدونکو، څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د باجوړ ټایم پروګرام پرمختګ چې تیر پروګرام کې مونږه کوم موضوع راوړې وه ستاسو لپاره کلایمټ چینج حوالې سره. په نننۍ موضوع کې هم زموږ سره شاه خالد شاجي صاحب موجود دی. شاه صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی. ډیره مننه قیاس خان ستاسو هم چې تاسو موږ ته بیا بلنه راکړه په خپل پروګرام کې. شاه صاحب دا راته ووایي چې تیر پروګرام کې مونږ هم دغه شانتې په موسمیاتي بدلون حوالې سره خبرې کړې وې. که ننني پروګرام چې کومه زموږ موضوع ده نو که دې حوالې سره راته ووایي چې ایکوسیسټم یا ماحولیاتي زنځیر څه ته وایي، څنګه چې مونږ د دې موضوع ټاپک دی. ډیره مننه قیاس خان. څنګه چې د دې د نوم نه ظاهره ده چې ماحولیاتي زنځیر چې دا یو د زنځیر د کړو په شان یو سیستم دی په دې نظام کې جوړ دی چې په هغې کې درې بنیادي کړۍ دي او دغه کړۍ د یو بل سره د زنځیر په شانته نښتې دي او د یو بل باندې د دغو کړو انحصار دی چې دغه د ماحول او دغه ایکوسیسټم په جوړښت کې هم کردار ادا کوي. دغو کړو ته چې یو ته پکې پروډیوسر ویلی شي، یعنې پیدا کننده چې هغه یو شی پیدا کیږي، بل ته پکې کنزیومر ویلی شي یا صارف چې هغه کنزیوم کوي، هغه پیداوار چې کوم دی هغه استعمال کې راولي، او درېیمه کړۍ چې کومه ده هغه د دې ډیکمپوزر ده چې دغه صارف چې کوم دغه استعمال کی او هغه بیا ځمکې ته لاړ شي او هغه یا انسان ختم شي او هغه ځمکې ته لاړ شي، هغه ډیکمپوز شي، هغه خاورې شي چې لکه په پښتو کې ورته موږ خاورې ویلی شو، د ځمکې سره یو شان شي او بیا د ځمکې نه یو بل عمل شروع شي او پیداوار شروع شي په مختلف خوراکونو شکل کې، او هغه بیا دغسې د زنځیر په شان دا سیستم دغسې چلیږي. نو دې ټول سیستم ته ایکو سیستم ویلی شي یا ماحولیاتي زنځیر. د ماحولیاتي زنځیر د جاندارو دپاره څه اهمیت لري شاه صاحب؟ د دې ډېر زیات اهمیت دی خاص کر د جاندارو لپاره، ځکه چې په دې کې یوه کړۍ متاثره شي نو په بل کړۍ باندې اثر راځي، او په جاندار هم د دغې د یوې کړۍ کم چې دا کنزیومر دی نو دا زیات تر جاندار دی. نو کو دغه متاثره دې کې یو کړۍ متاثره شي نو په بله باندې ډایرکټ اثر راځي. لکه اوس که پیداوار کم شي نو په جاندارو باندې اثر پرې وځي، هغې ته به پوره خوراک نه میلاویږي، چې خوراک نه میلاویږي نو د هغوی ژوند به خطر سره وي، د هغوی افزایش به نه کېږي، نسل ختمېدو خطره وي، نسل کمیدو خطره وي، نو هغه شانته کنزیومر ته به خوراک نه میلاویږي. صحیح. یا کو پیداوار کم زیات شي او د هغې نه کنزیومر نه وي د هغې، نو دغه هم یو دغه دی چې دلته به الودګي جوړیږي په سیستم کې، ځکه چې هر ځای کې به د هر شي زیاتوالی راشي، ګندګي به سیوا شي، نو دغه د وجې نه دغه یو اثر اهمیت شته جاندارو لپاره چې جاندارو چېرته کم شي نو دغه نه دغه مسایل پیدا کېدی شي. یا ډیکمپوزینګ د هغې نه کېږي، نو د جاندارو لپاره اهمیت شته چې جاندارو نه کومه فضله خارجېږي یا جاندار یا ځناور چې کوم مړه کېږي او د هغې ځمکه کې ډیکمپوزینګ سیستم صحیح نه کېږي، نو د هغې سره هم مسایل پیدا کېږي. نو دا د یو بل لپاره ډېر ډیفرنټ دي، او د جاندارو لپاره د دې زیات اهمیت دی چې دا جاندار د دې د وجې نه په دې ژوند کې د هغوی هغه سیستم چې کم دی، کم بیلنس دی یا هغه متوازن دی، هغه د دې کړو د وجې نه یا د دې زنځیر د وجې نه دی. د موسمیاتي بدلون د وجې نه دې ته څومره نقصان رسېدی شاه صاحب؟ بالکل نقصان رسېدلی دی، او دغه نقصان د ماهرینو د دې چې کومه سروې کړې ده نو د نن نه 10 کاله مخکې چې کومه سروې شوې وه یا 15 کاله مخکې چې کومه سروې شوې وه په جنوبي اضلاع کې زموږ د خیبر پښتونخوا، داسې خو په ټول دنیا کې په ځایونو کې اثر شوی دی، خو که موږ خپله پاکستان وګورو او پاکستان کې بیا خیبر پښتونخوا وګورو، بیا زموږ جنوبي اضلاع وګورو، نو هلته کې زیات دارومدار د خلکو په مال مویشي باندې به و، او دغه شانته هلته د اوبو سیستم خراب شوی دی. نو کوم چې کنزیومر دی هغې ته صحیح پروډیوسر خوراک نه میلاوېدو، نو د هغې په هغه تعداد کې کمې راغلی دی. دغه شانته چې کومو زمونږ دغه علاقو کې مال مویشي کومو خلکو ساتل
نو هغوی دا وویل چې هغوی ته مال مویشي ته خوراک مسلې د خوراک پوره نه میلاویږي، د هغې د وجې نه د هغوی مویشي مړه شوي دي. دغه شانته د اوبو مقدار صحیح نه میلاوېدو، نو هغه پروډیوسر سیسټم چې کوم دی نو هغې کې د موسمیاتي بدلون د وجې نه د هغه راغلی دی بدلون او هغه سره هغه متاثره شوي دي، نو د هغې ډایرکټ اثر په کنزیومر باندې شوی دی او دغه شانته د کنزیومر ته خوراک پیداوار کې کمی راغلی ده او هغه د هغې سره مختلفو مسالو مخامخ شوي دي، هغوی ورسره د صحت مسلې دي، دغه شانته د هغوی به چې کوم څاروي ساتل هغه مړه شوي دي یا د هغې په تعداد کې کمی راغلی. او ایون زموږ په باجوړ کې هم زموږ په دې پاشت علاقو کې سلازو سایډ ته یا ماموند سایډ ته چې کوم ځای کې به څاروي ساتلی کېدل، نو هغه د موسمیاتي بدلون د وجې نه په دې کې کمی راغلی ده، وصلات شوي، هغه شان خوراکونه نه میلاویږي، یا دا کم چې اوس دا لهر چلیږي د ګالو لهر وچلېده، په دې کې څاروي ډېر مړه شوي، تېر کال هم شوي. نو دا د وجې نه کنزیومر باندې هم اثر پرېوتی دی په دې سیمو کې. نو موسمیاتي بدلون دا ځنځیر متاثره کړی دی، خو امید دی چې دا بېرته ریکور شي، خو ډېر متاثره شوی دی. ښه، که دا ورته ووایي کوم ایکوسیسټم یا ماحولیاتي ځنځیر دی د دې د بحالۍ دپاره به څه داسې کول پکار دي زموږ خلکو ته؟ نو دا د دې د بحالۍ دپاره کوششونه بالکل پکار دي او بعض ځایونو کې کېږي، خو موږ بار بار دا خبره کوو چې دا په هر سړی دی د دې دپاره کوشش وکړي چې دا د ټولو شریکه مسله ده او د دې ځنځیر د بحالۍ دپاره کوم ماحولیاتي ځنځیر دی دا څنګه قایم وساتلی شي، نو د دې ټولو کړو خیال ساتل پکار دي. دغه شانته موږ ګورو چې جنګلاتو کټایي روانه دا روکاو شي، نو دغې سره به زموږ کنزیومر ته خوراک میلاوي. په کنزیومر کې څاروي دي چې څاروي خوراک صحیح، نو موږ ته به خوراک انسانانو ته خوراک صحیح میلاویږي. خو دغه کړی دغه متاثره شي نو انسانان متاثره کېدی شي. دغه شانته موږ وګورو چې زموږ کومو زرعي ځمکې دي چې هغې خیال وساتلی شي او هغې نه پیداوار صحیح واخیستلی شي، په زیار دی چې په هغوی باندې بې دریغه آبادیانې روانې دي، بې ترتیبه تعمیرات روان دي، نو دغې سره هم د پروډیوسر هغه کړی چې کوم ده هغه متاثره کېږي. نو په دې به موږ هغه بچاو کوو چې موږ د دې خیال وساتو چې موږ پیداوار سې واکړو، موږ جدید طریقې زراعت استعمال کړو، د زرعي ځمکو باندې د آبادۍ نه ډډه وکړو. دغه شانته بیا د دې ډیکمپوزینګ چې کوم ویسټ یا کومه فضله خارجېږي یا نوره کومه دغه ماحولیاتي فضله چې دغه په صحیح طریقه باندې هغه محفوظ کړی شي او هغې نه انسانانو ته یا نور جاندارو ته هغې ته مسلې جوړې نه شي، د بیماریانې ونه لګي. نو دا په دې طریقه باندې دا ځنځیر چې کوم دی دا محفوظ کېدی شي او دا کمې نقصانات چې پکې شوي دي دا بحاله کېدی شي، خو دې له اجتماعي کوششونه پکار دي. ښه، حکومت د دې دپاره داسې کوم چیلنجز چې راځي تاسو څه ګورئ میلاویږي د مختلفو چې کوم های پروفایل یا ګورنمنټ چې کوم خلک دي څه انتظامات دې دپاره شوي دي که نه تاسو صحیح دي؟ نو انتظامات خو کېږي خو ډېر په کمه سطحه، ځکه چې د دې لپاره ډېر غټ فنډینګ ضرورت دی او موږ ګورو چې اوس موږ وکتل چې ږلۍ وشوله نو یوازې زموږ پر باجوړ کې دونه نقصانات وشي چې هغه بیا د حکومت د وس کار نه چې هغه پوره کړي. نو موږ وایو چې هر کس له پکار دی چې داسې اقدامات وکړي چې د خپلو ټنل فارمنګ طرف ته خلک لاړ شي، داسې فصلونه وکري چې هغه دغه لکه سسټینیبلي چې د موسمیاتي تبدیلیانو د اثراتو مقابله کولی شي، اډاپټیشن وکړی شي، خپلې طریقې او فصلونه چې کوم د علاقې سره موافق یا بوټي هغه ته ترجیح ورکړی شي. نو اقدامات حکومت کوي خو هغسې اقدامات نه کېږي ځکه چې دې لپاره ډېر غټ فنډینګ پکار دی. نو موږ وایو چې د دې بحالۍ دپاره په هر کس حصه والي په دې کې نو هله به د دې مقابله وشي او مقابله دا چې لکه په دې نقصاناتو کې به صحت پورې کمی راشي او دغه شانته ایکوسیسټم به بحال وساتلی شي. ډېره مننه شاه صاحب د ټیم راکولو. تاسو هم مننه، شکریه. او په داسې اهمه موضوع
د خلکو د آګاهۍ لپاره هلې ځلې کوئ، نو د هغې هم ستاسو زه ستاینه او مننه کوم. شکریه. مهرباني جي، ډېره مننه. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، څرنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پرمختګ کې موږ دا لړۍ شروع کړې ده او کوشش به کوو چې کوم موسمیاتي بدلون حوالې سره دلته څومره اثرات راځي او د هغې د مخنیوي لپاره د حکومت څومره کوششونه دي هغه به هم موږ په دې پروګرام کې تاسو ته په ګوته کوو او د دې سره چې عوامو د آګاهۍ لپاره کوم څه دي نو هغه به هم موږ په دې پروګرام کې راوړو.